أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زما عزتمندو محترم مسلمانان و اوریدونکو د الله رب العالمین د رحم او د رحمت لږه تذکره کېدله په دې غرض باندې چې موږ او تاسې ټول زما عزتمندو د الله رحمت ته محتاج یو. کله کله داسې وي یو سړی یو عمل کوي دا په خپل عمل باندې مطمئنی چې زه خو ډېر لوی کار کوم او د الله دپاره زه ډېره غټه بندګي او ډېره غټه قرباني ورکوم. نظم عزتمندو محترمو چې هر څومره انسان عمل وکړي هر څومره بندګي نه د الله وکړي لیکن بیا هم د انسان د الله پاک رحم ته او د الله رحمت ته محتاج دی. په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې زما دې بندګۍ او عمل سره سره که ما باندې د الله خپل رحم او رحمت نه وي نو ګوره دا د الله پاک زمونږ او ستاسې عملونو ته هېڅ حاجت نشته. یو حدیث مبارک راغلی د الله نبی وی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا ولو ان اولکم و آخرکم كانوا على افجر رجل واحد ما نقص في ملكه شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام. دیر خیستا یو جامع حدیث مبارک دے دا اللہ نبی ویچی اللہ رب العالمین ارشاد فرمائلے چھے اے بندگانو کستاسی اولنی و رستنی انسانان و پیریان دا طول پدسی درجہ کی شئی لکه یو ډیر تقوادار انسان چې د الله نه یریدونکی دی نو د الله په بادشاهۍ کې به دومره زیاتوالی را نشي. او دویمه جمله کې وفرمیل که ستاسې اولني او اخرني انسانان او پیریان د ټولو نه داسې یو ناکاره یو بدترین یو نافرمان یو شري انسان په شان د بندګان شي نو د الله په بادشاهۍ کې به وایي دومره کموالی را نه ولی. د دې حدیث مبارک کې موږ ته دا خبره بیانوي چې بندګانو ستاسې عملونه د الله بادشاهۍ کې څه زیادت نه کوي بلکې زموږ عملونه چې دي نو دا موږ او تاسې له فایده راکوي. بل یو اثر کې راغلي اسرائیلي د الله نبی موږ ته ویلي حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج. د بني اسرائیل واقعات بیانوي اگر که یو واقعیت سند هم ونه لري خو چې کله زموږ د شریعت نه خلاف نه وي. وایي موسی علیه السلام په یو سړي راتېر شو او داسې بندګۍ نه یې کولې او جړلې ډېر او ویل یا الله ما باندې رحم وکړه او بار بار یې جړل. موسی علیه السلام وی راغی الله تی وی یا الله زه یو بندې مو زما په انسان باندې دړه رحم راغی
او ته خو ارحم الراحمین نه په دغه بنده باندې رحم وکړه وی الله رب العالمین ته فرمایي چې موسی که د دې مړی د رګونم په دې جړه باندې پرې شي دومره پریادونه وکړي بیم په زه رحم نه کوم ولې ځکه داسې دا کوم عمل کوي دا ګڼي چې ما د الله حق ادا کړی دی په دې خپل عمل باندې دا داسې مطمئن دی چې زه پوره یم د الله حق ما ادا کړی محتاج نه یم نو هر کله چې دا ځان ناقص او نیمګړی ونه ګڼي او په دې خپل عمل مطمئن دی زه پرې رحم نه کوم بل یو اسرائیلي اثر کې دی وی الله رب العالمین ارشاد فرمایلی چې انی اذا اطیعت کله چې زما طاعت بندگان وکړي نو زه پې څه کومه رحمته زه پې خپل رحم وکړم او وان رحمتي لتبلغ السابع من الولد او دا زما رحمت کله د کورنۍ کې داسې وچلیږي چې د 7 پیړو پورې چې څوک راځي په هغه باندې زما دا رحم وي او په هغه کې ښایسته صفتونه وي او هغه نیکعمله بندګان او واني اذا عصیتو کله چې زما نافرماني څوک وکړي نو غضبت زه غوسه شم او کله چې زه غوسه شم نو لعنته لعنت پې وکړم او وان اللعنتي لتبلغ السابع من الولد وی زما د لعنت 7 پیړۍ پورې وچلیږي چې کوم یو پکې راځي بدبخت وي نافرمان نیمګړی نو په دې 2-3 مثالونو کې مقصد څه دی مقصد دا دی چې موږ به د الله بندګي کوو منځ به م کوو صدقه به م ورکوو نیک عمل به م کوو لیکن د دې هر څه باوجود موږ به د الله رحم او رحمت غواړو هغې ته محتاج که د الله رحم ورته ملګری نه شو نو ګوره زموږ عمل اسم نه دی دې د وجې نه د الله نبي وفرمیل چې یو قسم جنت ته نشي داخلېدی په خپل عمل یو صحابي پکې تپوس وکړ ولا انت یا رسول الله او تم نشي داخلېدی نو د الله نبي ښایسته جواب ورکړ ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل زم نشم داخلېدی مګر الا چې الله مې خپل رحم او احسان کې پټ کړي او داخل مې کړي مقصد څه دی چې زم ګوره د الله رحم ته محتاج یم نو شیطان کله کله داسې کوي زما دې خبرې ته ښه ګوره لږ شانتې عمل یو انسان کوي نو دا شیطان ورته وایي چې ګوره ته خو ډېر غټ غټ عملونه کوې بختور یې ته خو او دا خلک چې دا خو ډېر په تیاره کې وي او ډېر نیمګړي دي دا پلانکې بې المازه دی پلانکې مشرک دی پلانکې بدعتي دی پلانکې دا او ته خو ډېر اوچتو صفاتو والی عقیده هم دې ښایسته ده وایي پنسي هم دې اوچتې دي وایي ږیره هم دې پرېښې ده او دا د عملونه ورته داسې خواره کړي نو دا مطمئن کې به دې خپل عمل باندې بیا کله کله بعضې عمل هم ورته معمولي کاري دا زما عزتمندو د صحابو او د سلفو سیرت چې سړی وګوري چې د هغوی عملونه ډېر دي او د هغې باوجود هم جاړي چې کم دي او حدیث د مسلم کې راغلي څومره ښایسته ارشاد دی د الله نه وایي انظروا الی من وګورئ هغه چا ته الی من هو اسفل منکم چې تاسو نه څوک لاندې دي د دنیا په حساب کې هغوی ته ګوره نو تا ته به د الله د نعمت قدر ملوي او هغه چا ته په دین کې ګوره چې تا نه اوچت دی نو تا ته به معلومیږي چې زه خو نیمګړی یم د دې سړي عمل څومره ښایسته دی د ده مونځ څومره ښایسته دی د ده بندګي څومره ښایسته ده ولا تنظروا الى من هو فوقکم او دنیا کې بره خلکو ته مه ګورئ لاندې ته ګورئ فانه اجدر وی دا ډېره لایقه ده الله تذروا نعمت الله علیکم چې د الله د نعمتونو به سپکوالی نه کې نو زما عزتمندو زموږ موضوع بحث دا روان و چې د الله رحم او رحمت ته موږ محتاج یو ډېر زیات محتاج یو موږ حدیث مبارک کې راغلی دی و یو قافله راله قیدین
نه په دې قیدینو کې یوه زنانه راغله وایي د دې یو ورکوټی د غېږې بچی بېدرکه شوی و نو چې کله دا ورپسې ګرځېدله را ګرځېدله په سینه کې یې پی جمع شوي وو بچي پسې ډېره خفه وه ناګانې بچی پیدا شو غېږې ته یې واچو نو د الله نبي صحابو ته وویلې ای صحابو هل هي طارحة بولدها في النار دا زنانه ته که اوس څوک ووایي چې دا بچی اور ته ګزار که ګزار به کړي د صحابو عرض وکړه چې د الله نبي نه ګزاري دا خو د ډېر محبوب دی نو د الله نبي وفرمیل الله ارحم بعباده من هذه بولدها الله پاک ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې د دې زنانه نه چې دا په دې خپل بچي باندې مهربانه ده الله د دې نه هم ډېر مهربانه یو زنانه په خپل بچي رحم کوي د دې نه سونه چنده زیات الله په خپل بنده مهربان دی بل حدیث کې راغلی د الله د پیغمبر دا خبرې ډېرې خوږې دي اگر که موږ بار بار اورېدلې دي خو الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي حدیث د عایشې کې دی وایي یوه زنانه راغله سوال یې وکړ نو هغه وایي ما ورته یو 3 دانې قجورې ورکړې وایي دا یوه قجورې د یوې لور له ورکړه دا بلې د بلې لور له د غربت زمانه د هغوی هغه زر زرو خواړه دي دی وایي دا خپله قجوره خولې ته اچوله نو د ماشومانو لورګانو یې بیا ورته وویلې چې مورې موږ لیاره وایي دی دا خپله قجوره نیمه کړه نیمې د یوې لور له ورکړه او نیمې د بلې له عایشه بیبي وایي چې فاعجبتني شانها زه یې ډېره حیرانه کړم چې دا یوه دانه قجوره ورته میلاو شوه هغې هم نیمه کړه وی ما فذکرت لرسول الله صلی الله علیه وسلم څه ټیم چې د الله نبي کور ته راننوت نو ما ورته وویل چې داسې یوه زنانه وه او ما یو 3 دانې قجورې صدقه ورکړه هغې خپله قجوره م نیمه کړه بچو له یې ورکړه نو د الله نبي ارشاد وفرمایو سبحان الله ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها من النار اے عائشی یقینا بشکا الله په دغه یو ټوکړه قجوره دغه زنانه د جنت فرض او واجب وګرځاو او یادا چې الله په دې یو ټوکړه باندې د جهنم د اور نه د زنانه خلاصا کړ اته د حدیث مبارک د تو ګوره یو زنانه په خپل بچی رحم او شفقت کوي او څومره نیمه ټوکړه قجوره ور کوي د دې خپل رحم څومره دی او د دې څخه د الله رحم وسګوره الله به دې له هغه جنت لازم کو چې د کوم جنت د پاره خلک دنیا کې ستړي او تکلیف تیری اوس یو کس دی چې هغه 10 دانې قجورې د الله په نامه ورکړي او دقسې اخلاص دی او محتاج دی نو د الله چې څنګه هغې زنانه څه وعده ده دغسې دې سم وعده ده یو کس دی چې یو 10 طالبانو له یو 2 ډوډۍ سهار غرمه ماښام ورکړه هسې ته سوچ وکړه چې دې انسان ته به الله څومره ثواب ورکړي یو کس دی چې 50 کسه 20 کسه د هغه تکلیف خرچې په ځان واخیست او هغه چې مړیږي خېټې ته راځي د هغه ذهن قوي کېږي هغه سبق وایي دین یادوي نو دې انسان ته به څومره ثوابونه رسي د عربو کې دا ښه صفت دی زمونږ په دې ملکونو کې بعضې ځایونه جوړ کړي دارالیتام یتیمانانو دپاره یو مدرسه هسپتال جومات په دې مدرسه کې د 500 یتیمانانو ذمواري یو کس اخیستي وي د 20 بل کس اخیستي د 30 بل کس اخیستي د 10 بل او دا بچو له چې کوم دی تربیت هم کوي سبق هم وایي دین هم یادوي او دا وجه څه ده چې حدیث کې راغلي سبحان الله د الله نبی انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه یو کس چې دنیا کې د یتیم کفالت کوي د هغه خرچه ضروریات پوره کوي وایي د الله نبی وایي جنت کې به ما سره یو ځای ولاړي نو د عرب په دې احادیثو پوهېږي نو ځکه دا نه ګوري چې زموږ ملک دی او که بل ملک دی خو دا خرچې کوي او زموږ پښتانه د دې عزیزانو قدر پیژني د دوی درجه پیژني د بدل او رسم رواج درجه ورته معلومه ده نو په دغه ځای کې چې کوم دی 2 او 3 میښې ملالۍ ډېر زیات خیراتونه هم کوي
لیکن چرته داسې ځای کې چې یو الله یو دی په داسې ځای کې چې ورکړي د الله کار دی بس توفیق ورته نه میلاویږي الا من رحم ربک مګر هغه څوک چې الله په هغه باندې رحم وکړي دې زړه کې داسې یو هوا پیدا کوي دا د رسم رواج شی یو هوا د بړه کې بس د الله کار او عربي پردو خلکو باندې دا دی جماعت دله جوړوي کویې وباسي یتیمانانو خرچي کوي یو سړی په بندګانو باندې رحم کوي ته فکر وکړه چې الله پاک به په دې بنده باندې څومره رحم او فضل کوي دې د وجه نه زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الراحمون يرحمهم الرحمن سبحان الله هغه خلک په بندگانو رحم کوي دا هغوی څخه ښېګړه کوي دا هغوی څخه احسان کوي د الله رضا لټوي وای هغه ذات چې رحمان دی او ډېر بې حده مهربانه دی هغه ذات په دې بندګانو باندې رحم کوي د ده کاروبار کولاوي د ده د رزق لارې کولاوي د ده ضروریات پوره کوي نو چې د هغه ذات شی دی او بیت یې د هغه په دین او په نوم لګې او بندګانو څخه ښېګړه کوي ولې خفه کېږي یو سړي له 100 روپۍ ته ورکړه او بیا ورته چې یو 15 روپۍ پکې بېرته راکړې زه ته امر کوم دې سړي له ورکړه دا وایي چې 15 اوس بېرته ورکړه لکه سل الله هغه درکړې اوس 15 د هغه په نوم به یې نه ورکړې درګې 1 کروڑ روپۍ الله درکړې الله تا ته وایي چې یو 10,000 روپۍ شل پکې د الله په نام اما هغه درکړي نو زما عزتمندو موږ او تاسې ګوره د الله رحم ته محتاج وجه دا ده چې دا زموږ دور داسې د فتنو دی چې دې ګناهونو داسې توره تیاره جوړه کړې دینداره سړی هم ګناهونو راخستی ځوان هم راغستی د الله کار دی یو سپین ږیری راته میلاو شو یوه خبره رایاده شو نو دا موبایل ورسره و د هغه ټول نو ما ورته چې ته په دې باندې نه پوهېږې په دې شي باندې ته څه کوې په دې ناسور ما ته یې نه دې کې داسې یو صدقه اچولی دی چې زه ورته غږ وکړم چې پلانکې زما د زړه چې کومه تمنا د هغه راواړوه نو ډایرک وایي راته راواوړو لیکلو میکلو ته مې وایي حاجت نشته نو معلوم وګوره یهود نصاراو څومره کار کړی هغه چې کوم انپړ او جاهلان دي په امت مسلمه کې چې هغه په دې نه پوهېږي هغوی له یې پکې داسې اسانه لار جوړه کړې ده چې کوم شی د زړه غواړي وایي هغه راواړه مولوي صاحب خو نه راړئ نه کوم شیخ الحدیث راړئ نه کوم بل یو قاري راړئ د هغې د اړه چاو دی مولین او قاریان وایي را لړه چولی دی تعجب به درشي به دغه مرداریان یو یا داسې یکوبکو دا څیزونه د دې ګناهونو زما عزتمندو دا زړونه زموږ چې دی خراب کړي دي او ډېر بندګان په دې خبره نه پوهېږي چې الکه زما بدن ته کم یو کینسر د ګناهونو یا ناسور راختلی دی او د دې غم که ونه کړي دا ډېرېږي که چېرته شوګر بلډ پریشر یا بله بیماري معمولي شانې بدن ته راغلي لږه نو کم چې سپیشلیست یې 2,000 او 3,000 روپۍ لي هغه له ځان رسوي ولې وایي چې دا په وخت باندې کنټرول شي دا بدن مې تباه کوي کم چې د ګناهونو کینسر دته راختلی دی د ګناهونو کینسر د هغه کینسر غم اوسه نشته زموږ یو ملګري خبره کوله یو سپین ږیری بیمار و نو یو دوست یې هغه وله راغی چې هلکه دوایي مویم خوري څه خاص دغه پرې نه کوي هغه ویلې زه یې د مومه وایي چې کوټې ته ورننوتو ته چې دا بچین مچین دې بار وباس نو چې هغه یې ویستلو دا موبایل یې کولاو کړ او کوم چې د افغاني د یو خوږ اواز واله یو سندرې ورته ولګوله چې ویې لګولو سړی کټ کې نیخ کېناست بیا چې دا د سپېره زامن را نڅا وي دا بچیان او دا شی هم نشم اورېدلی او ذهن زړه باندې مې دغه زنګ و په دغه زنګ لرې شي نو ګوره د 80 کالو سړی دی خو دې سیز ته د ده ذهن او زړه لګېدلی چې دغه سرود او ټنګ ټکور واوري هسې یې لږ زړه کې اطمینان راوړي نور خبر نه دی چې پریشاني ده پریشاني ده ټوله داسې ګناهونو دور کې یو سپین ږیری مړ کېده یو 80 کاله عمر دی په یو ملت نه مې پاتې و یو کس ورته کلمه ویوه څه دینداره سړی ګیرم دې پرېښې هغه ویل کلمه ویمه
خو یو شي سره د 50 کالو نه عادي ما هغه یو تمنا می پوره کوي. نو کسانو ته څه دی ویل یو د چرسو سرګټ را ډاډا کوي. یو بدبخت بګیو د چرسو سرګټ ولا ډاک چې سرګټ وې څنګه خلاص ک بس ساته لاړه. حدیث کې دی وای یو باسل عبد علی ما مات علی چې په څه باندې مرشي باغې برا پاتې. نو که یو سړی موبایل ته ناست دی د شپې ګانه بجانه اوري زلزله یا څه عذاب راغی په دې مرشه دا چې آخرت کې را پاتېږي د لاس کې به قرآن نه وي د لاس کې به کتاب دیني نه وي د لاس کې به دغه شي. یو سړی په نشه باندې مرشه دا په نشه باندې را پاتې. نو زما عزتمندو داسې د ګناهونو د فتنو دور دی زمونږ دې د وجې نه د الله نه خپل رحم غواړه چې یا الله که ستا په رحم باندې زه خلاص نشم نو د خبرم پوره حاضي ما دارنګې د دنیا هم ښه چې کوم دی کې لاړي ما دارنګې د خواهشاتو هم ښه چې کوم دی نو هغه تمنا کوونکی ما یا الله که ستا رحم نه وي نو زما د عمل ډېر لږ دی او ډېر نیمګړی دی زه به چې کوم دی نو دنیا کې هم تباه شم او آخرت. دې د وجې نه زما عزتمندو حقیقي معنی ته چې سوچ وکړې الله چې موږ څه کړي دي د هغې بدله کې موږ زرمه برخه د هغه حقوق صحیح نه دي ادا کړي. دا سترګې وګوره د الله څومره لوی نعمت یې درکړی. دې غوږونو ته وګوره څومره لوی نعمت. دې لاسونو ته وګوره او دې بدن ته وګوره لږ سوچ وکړه الله یې وفي انفسکم افلا تبصرون وځان ته وګوره یا بنده بیا د دې بدن سره د له څومره ضروریات الله درکړي. د ګرځېدو بیل نعمت د خوراک څښاک بیل نعمت د لیدلو بیل نعمت. زما عزتمندو د بدن دپاره څومره سهولتونه او نعمتونه ته الله غوړولي دي او د دې باوجود هم ته ځان ته وګوره د یو څو فوټه بدن دی په نیغه لاره د الله په طاعت څومره روان دی او د الله په نافرمانۍ ګناهونو کې څومره اخته دی. نو د الله رحم ته محتاجي. بیا موږ دویمه خبره بیانوله چې د الله د رحم دپاره د الله احسان دا دی چې بعضې اسباب یې بیان کړي. هغه اسباب او صفتونه چې موږ او تاسې لټوو الله خپل رحم کوي. نو سورة الاعراف کې الله فرمایلی وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دی آیات کې څلور صفتونه الله بیان کړي چې دا څلور صفتونه بچا کیو الله وایي زه د خپل رحمت د هغه دپاره لیکم او هغه له ورکوم. چې څنګه زما غرض دا و چې دا څلور صفات چې دا د الله د رحم صفات دي او ډېر ښایسته او قیمتي د دې وضاحت زما غرض و لیکن وخت کم دی. د دې څلورو ښایستو صفاتو چې په دې باندې په بندګانو باندې الله رحم کوي دا د الله د رحم یو لاره ده یو سبب دی. د دې وضاحت د الله په توفیق باندې انشاءالله بل ځل بیانېږي. الله دې موږ او تاسې باندې خپل خصوصي رحم او فضل وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر